نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مسلمانا د مظلوم د خیرونه ځان وساته، ظلم مکوا، مظلوم به درته خیری وکړي او د مظلوم د خیرو او د الله په میانځ کې پرده نشته. د هر څیز الله ته ښکاره دی، د یو څیز نام د الله پرده نشته، هر شی الله ته ښکاري. خو د دې حدیث مقصد دا دی، دا عرفي خبره ده، د دې حدیث مقصد دا دی چې د نورو څیزونو په نسبت د مظلوم خیره الله ډېره زر قبلی. د ده د خولې نه وتل او قبلول سم دی. بس نو مسلمان له پکار دی چې د بل مسلمان سره زیاتی ونه کی او ظلم ونه کی. بعضې وخت کې سړی په خوله خیره وکړي او بعضې وخت کې د سړي د زړه نه خیره وځي. د خوله خیره او د زړه خیره یو شان قبلیږي. یو انسان دړمن شي، د سره زیاتی وشي او دی دړمن شي، نو که دی په خولې څه ونه وایي هغه ظلم خدای ویني. که دی په خولې څه ونه وایي خو د هغه د زړه په هغه خفګان الله خبریږي. ډېر زر الله پاک دغه مظلوم ته وایي لانصرنک ولو بعد حین، خیره قبوله ده، اوس مدد به دې کوم، اگر که څه موده پس ولینی خو مدد به دې کوم. زما وروڼو، کله چې مسلمانان په لومبي ځل باندې د پیغمبر علیه السلام سره بعضې خلکو ایمان راوړو، مسلمانان شو، نو بعضې د مکې غټو کافرانو په دې مسلمانانو ظلمونه شروع کړل. په دې غټو کافرانو کې یو لوی کافر و چې د هغه نوم و امیه ابن خلف. دا د مکې په تاجرانو کې، سوداګرو کې مالدارو، د منډو خاوندو، سرمایه‌دارو او د مکې یو لوی سردارمو. او دا مشهور صحابي چې تاسو ټولو د ماشومانو لویو په نوم په خولې د هغه نوم چلیږي، حضرت بلال رضی الله عنه، دا د غلامو، د په قبضه کې و. نو د غلامۍ ژوند خو ډېر سخت و، د مخکې نه دا غلامي را روانه وه. نو دې ظالم به حضرت بلال سره ډېر ظلمونه کول. حالانکه د هر چا خپل دینی، د هر چا خپل مذهبي، نو ظلم نی پکار، زیاتی نی پکار. نو حضرت بلال باندې به دومره ظلمونه کول چې تاسو هغه تاریخي واقعه اورېدلې دي. هلکانو له به یې ورکه او دې د مکې نه بار وباسئ او په شګو یې سملوئ او په سینه وله درنې درنې ګټې کېدی. دی به په شګو سملو او په سینه به یې وله درنې درنې ګټې کېښودی. او چې کله به وجود زخمی شو، په هغه زخمونو کې به ورته شګې اچولې او جامې به د غریب نه وویستې او د غنو څانګې به یې وړوله ورکړې، لکانو له ویشه به یې په دې یې وهې. هغه د غنو په څانګو به یې ووه او دې غریب به د مکې په کوڅو کې ترې منډې والې، واړه به ورپسې وي او نخره یې ترې جوړه کړې وه. ګوره څومره ظلم یې وکړه. الله خو وروستو د حضرت بلال مدد وکړه. ګوره د مظلوم الله مدد کوي. یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روانو او په دې بلال دا نخرې کېدی او یو ټکې به یې ورته وی چې بس دا زوړ خپل دین ته راشه، د پلار نیکه دین ته، نو پرېږدو دې غږ درته نه کوو. هغه به هماغه چغه واله الله احد، چې الله یو دی، الله شریک نه لري. نو ابوبکر په لاره روان او د سره دا نخرې کېدی. نو هغه د مالک ته ولوي د امیه ته وی دا خرڅی خو نه. هغه وی راشه خرڅې که په ده څوک څه کوي، د رنګ نم تور دی، د کار روزګارم نه دی او ټول ورځ دغه منځونه دي او دغه چغې دي. وی خرڅومې. نو د خپل اندازې نه زیات قیمت یې ورته ووی
حضرت ابوبکر هم په هغه قیمت واغشته چې واغی د ظلمونو نه خو خلاص شو، ځکه اوس خو دا کافر د غلامۍ نه ووته، اوس خو څوک ظلم ورسره نشي کولی. نو دا بلال حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر ځان له دی غشتې مو که الله له دی غشتې مه؟ که دې ځان له غشتې مه نو ما ته کار ښایه چې څه کار یې کېدله شروع کړم، او که دې الله له غشتې مه نو ما او خدای پرېږده، بس پرېږمې ده ما خپل خدای ته چې د خپل رب عبادت شروع کړم. حضرت ابوبکر ورته وی نه بلاله ما ځان له نه یې غشتې ما الله له غشتې، زه ته پیشه و الله دې پیشه، بس ازاد یې که. نو چې حضور پاک پہ خبر شو نو رسول الله مبارک ډیر زیات خوشحاله شو، او حضرت ابوبکر ته سووی وی ابوبکر سیدنا، ابوبکر زمونږ مشر دی، زمونږ سردار دی، و اعتق سیدنا، او زمونږ سردار ازاد که. ګوره بلال ته خپل سردار وی. بهر کیف اخو الله دا ظلمونو نه خلاص کو، او الله پاک بلال له دومره لویه مرتبه ورکړه چې د رسول الله مبارک مؤذن او بانګي ته خدای پاک جوړ کړ. داسې لویه مرتبه ولا الله ورکړه. او رسول الله مبارک ورته یو ځل فرمایي وی بلاله چې زه کلم جنت ته تللی ما، کلم، ځکه حضور پاک په خوبونو کې هم ډېر کره ته تللی دی، نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدلی دی. دا ګوره لویه منقبت دی. لیکن هغه امیه چې کم ظالمو هغه سره خدای څه وکړل. په مکه مکرمه کې یو صحابي و حضرت سعد، د دې امیه او د سعد یو بل سره دوستانه تعلقاتو، دواړه مالدارانو. نو سعد چې به کله مکې شریفې ته راغی حج لا یا عمرې لا یا تجارت لا، د امیه سره به دی راو دوست دی. او که دا امیه به کله مدینې ته لاړ یا د مدینې په لاره به تېرېده نو سعد سره به یې دمه کوله، هغه سره به یو بل سره دوستانه تعلقاتو. نو چې کله حضور پاک مدینې شریفې ته تشریف یاوړه، حضرت سعد خدای پاک مسلمان که. چې مسلمان شو نو د اسلام نه پس راغی مکې ته چې عمره به وکړم. نو ته خو وی چې د امیه سره مې دوستانه ده، هغه سره به دیره شمه. نو چې راغی مکې شریفې ته، او د مکې خلک د مدینې خلکو ته ډېر غوسه و چې تاسو زموږ دشمن بوته، او هغې لمپنۍ ورکړه حضور پاک او د هغه ملګري، ډېر ورته غوسه و. نو چې دا سعد راغی مکې شریفې ته او امیه سره دوست، اوس خو امیه کافر دی، سعد مسلمان دی، حالت بدل شوی دی. خو خیر دوستانه خو د مسلمان او د کافر هم په منځ کې وي، تجارت خو مسلمان او کافر هم یو بل سره کولی شي. نو چې راغی نو د امیه خو پیو سعد چې دا ما ته د مکې خلک غوسه دی، ځکه مونږ رسول الله مبارک او د هغه ملګرو له امن ورکړی دی. نو د سعد امیه ته وی چې هلکه داسې ټیم وګوره چې خلک پکې نه، چې زه لاړ شم او د بیت الله طواف وکړم. وی ښه. نو د غرمې په وخت کې عموما خلک ودي، او بیا د مکې غرمه ډېره ګرمه وي، سخته وي. نو دواړه ووتل د غرمې چې غرمه به څوک نه او دی به پټ طواف وکړي، او بیا به ځي مدینې ته اړو څوک به ترې خبر نه شي. نو چې څنګه روان شو طواف لا، نو چې چا نه یریدلو مغه وله مخې له ورغی چې ابوجهل دی. ابوجهل خو پیژنده، دا مالدار خلق دا سرداران خو یو بل پیژني. ابوجهل امیه ته وی هلکه دا څوک دی؟ سعد نه دی؟ وی دی. نو ابوجهل خو شیطانو، نو آواز یې پرې راوویسته، وی ښه تاسو زموږ دشمنانو له پنۍ ورکړې ده، هغه هم بوتلل مدینې ته، او ته زما په کلي کې په امن ګرځې، بېغمه ګرځې. قسم دی چې زما د دې مشر امیه میلمه نه وي چې تا سره ما کتلی وي، خو د ده میلمه نو غږ درته نه کوم. نو سعد خو یو قوم مشر و، بهادر و، هغه ورته وی ای ابوجهله ټیک ده چې ته به ما په مکه بند کې، خو ګورې زه به دې په داسې لاره بند کړم چې چا به ردې نه سختی. که تا زه بند کړم نو زه خو عمرې له به نه راځم، ما نه به خدای ډو تپوس نه کوي، ولې بس دشمن به دې نه مې پرېږدي. خو تا به زه شام ته چې ته ځې
نو زمونږ د مدینې خوا کې ستاسو لاره ده، نو زه به هغه لار در باندې بنده کړم. نو شام نه خو ستاسو ټول غنم او ستاسو غلا او تجارت خو په شام دی، نو تاسو باندې د تجارت لاره بنده کړم چې پته راته ولګي. یو بل سره دوی خبرې ترخې شوې، نو دی کې دا امیه پوه شو چې یاره هسې نه د ابوجهل ما نه خفه نشي چې ستا میلمه دی، ما خو ستا په وجه ورته صبر وکړه، خو دی خو په مونږ اواز راوچتی. نو دا امیه د خپل دوست ته سعد ته وایي ای سعده ګورې زما په وجه درته غږ نه کوي، نو تاله هم خوند درکړه. دا ابوجهل زمونږ د دې ټولې علاقې سردار دی، نو په دا اواز مه راوچتوه، په د دې اواز راوچت کړه. سعد خفه شو چې د خدای بنده ته خو ستا میلمه ما، زما ستا تعلق دی، نو تاله په کار داري چې ابوجهل ته وایي چې دا زما میلمه دی، ولې ورسره بحثونه کوې؟ نو بجای د هغې چې هغه ته نشي ویلی، نو ما باندې اواز راوویسته ولکې دا ووی. نو په دې کې بیا ابوجهل سعد امیه ته ویوی ته خو به غږ نه کوې، ته خو کشو نه کوې، ستا متعلق خو رسول الله مبارک فرمایلی دی چې امیه به وجنو، ستا متعلق خو هغه دا خبره کړې ده، او تا ته پته ده چې هغه رښتیا وایي دروغ نه وایي. خیر دغه وخت کې هغه معامله رفع دفع شوه او سعد راغی مدینې شریفې ته، ابوجهل خپل کور ته لاړ، او امیه چې کور ته لاړ نو ښځې ته وایي ښځې هغه زما رور یسریبي مدینې والا هغه خبره خو به تا ته نه رسېدلې، تا به نه اورېدلې؟ نه څه وې؟ هغه خو وی چې رسول الله مبارک زما متعلق ویلي چې امیه به وجنو. او ښځې قسم په الله چې پیغمبر علیه السلام دروغ نه وایي، خو رښتیا وایي. وایي یاره پې ولګې ټټنګ پې ولګې. ښځه ورته وایي مړه ما یارېږه ټیزه نه یارېږې، ته بارموزه هغه دلته نشي راتلی، ولې یارېږې؟ یاره وایي والله لا یکذب محمد، قسم په خدای هغه خو دروغ نه وایي، او دا خبره د خولې نه وتې ده. اوس به څه کوي؟ بس فیصله په دې وکړه چې د مکې نه بهر نو ځم، هغه دلته نه راځي، بس خبره خلاصه شو. د خدای شان ته ګوره دې وخت کې د بدر غزا جوړه شو، او د ابو سفیان قافله چې د شام نه راتلل، نو مسلمانان هغې پسې وتي وو. نو هغوی یو سړی راولېږه او په مکه کې اعلان وکړو چې ستاسو قافله لوټ کېږي او مسلمانان په حمله کوي، نو تاسو مهرباني وکړئ خپلې قافلې له روزې د هغې حفاظت وکړي. ابوجهل لښکر جوړ کړو، چې لښکر یې جوړ کړو، امیه ته ښځه وایي امیه خبره دې یاده ده د سعد؟ وی یاده مې را ښځې نظم، دوی به ځې او زه نظم. خو ابوجهل خو شیطان و، هغه لکې سوچ کوو چې زه ځم نو ته به رانه سنګ پاتې کېږي. نو راغی امیه پسې، څنګه چل دی وروره، مسله به څنګه وي؟ امیه وایي زه خو ناجوړی یم او بیمار یم، زه خو نشم تللی، او د ځان په ځای که ته وایې چې یو غلام د سره ولېږم، که دوه وی درې نوکران به ولېږم، او زه ناجوړی یم نشم تللی. هغه پوه شو ابوجهل چې سړی یره اخیستی، نو ورپسې جرګه راوسته، دا واړه ځي او ته بوډا به نه ځې؟ بیا ورپسې د ځوانانو جرګه، بیا اخره کې د بوډاګانو جرګه راوسته چې دا ټول بوډاګان دي او ته پاتې کېږي. دا خلک به د پورې خاندي د خدای بنده. امیه غریب مجبور که، چې مجبور یې که، وی یاره ښځه وي ټیک ده، یو ډېر اعلی اس اخلمه ښه، چې په ټوله مکه کې د هغې نه اعلی اس دی، نو هغه ته خو یړه کې دا واچول چې اعلی اس اخلم چې جنګ پې وکړمه، خو د دړه کې دا و چې اعلی اس واخلم چې په لاره تاسو نه پرې راوتښتم. نو ښځې ته وایي ښځې ځمه، وایي هغه خبره دې یاده نه ده؟ تا نه وایي چې د مکې نه بار به نو ځمه؟ وایي ښځې له غوندې ورسره ځمه او چې دوی شپه شي وده شي راوبتښتم. ابوجهل خو پیو چې دا خبیث په دې لار کې نه تښتي، نو هغه یو څو الکان په ده مقرر کړل چې تاسو به دا ډیوټي وي چې دا کاکاجي در نه ونه تښتي. نو قافله خو ځای په دې دمه کوي، نو چې قافله روانه شو یو ځای کې خیمې خښې کړې دمه کوله، نو امیه دا چلو که چې ځان ته اس نږدې ودراو، اوخ یې نږدې ودراو، او دی سوچو چې دا خلک وده شي بس په اوخ بخ په واړم او تختم به واپس مکې ته.
د خو بیا ابو جهل الکان مقرر کړي نو چې دې څنګه اوښې ودرولې او خلک وده شو دی را پاسېد هغه الکان ورامنډه کړې کاکاجي څه کوې او دا خو هلکه دا الکان ویښ دی کاکاجي څه کوې لوټه پکاري چې دله راوړو او دس ماته چې د سره لاړ شو شپه ده او که بل هایک سرکوزو تاسو څه کوئ زه یې وده شی ځاسې را پاسېدم نه نه موږ ستا خدمت ته ولاړ یو که ستا حاجتي څه ضرورتي او ستا موږ له خوب نه راځي ستا خو مشران ودلي موږ ستا خدمت ته ولاړ یو بس دې پوه شو چې دلته خو کار خوند ونه که زه بل ځای کې چې قافله دمه کوي را تختم به چې بل ځای له قافله ورسېدله او بیا خیمې خښې کړې او خلک وده شو د اوښ ځان سره خوا کې تړلی و نو دی را پاسېد هغه هلکانو بیا را منډې کړې کاکاجي څه کې خیر دی یا سرکوزو تاسو څه کوئ ما پسې نښتې یې داسې را پاسېدم چکر نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو اوبه پکاري لوټه پکاري لوټه پکاري بل څه پکاري مونږ تا ته نه 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 تاسو دې وده چې نه مونږ خوب نه راځي مونږ خو ته مشر یې زمونږ کاکا یې هلته بیا خوند ونه خو چې کله به دې پاسېده او را تښتېده به هلکان به ورته را مخکې کېدل د دې حده پورې چې بدر ته ورسو چې بدر ته ورسو جنگ شروع شو نو دې امیه پسې یو دوه مسلمانان ورپسې شو او د سره زوی په اوښ شاته سور دی چې مسلمانان ورپسې شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره د دوستانه تعلقاتو عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه ای عبدالرحمن هله ما بچ کا ما نبي علیه السلام لره سوا هغه وی اوښ دې ځغلاوه د اوښ ځغلو او اوښې درونو دې په خپله م غټو او زوی مې دوه کسانو نو درون اس خو منډه نشي والی نو بس د دا او مسلمانان ور ورسېدل بس د دا چلو که هغه پښتانه وي چې د انسان په خپل سر راشي که نه نو بیا نه زوی او نه ښځه او بیا بل څه نه پېژني بوډۍ وه او زوی ناجوړه نو وی خدایا ما مړه کې خدا ما دا زوی جوړ کې د شپې ولا ملک الموت راغی وی ټیم دی پوره دی وی روغ او رنځور پېژنې او که نه پېژنې ناجوړه مې زوی دی او ته ما پسې راغلی نو دا د چا په سر نه راغلی نو چې پوه شو چې اوس خو کار نه کېږي نو خپې یې اوچته کړه زوی ته یې اړمه کړه لته یې ورکړه زوی یې شاته وغورځو مطلب یې دا و چې یو به زما اوښ سپک شي نو منډه به وایي بچ بشم او بل دا مسلمانان مې په دې زوی شي زه به ترې بچ شم خو چې څنګه یې ښکته وغورځو بس مسلمانانو خو یې زوی له یو دوه درزه ورکړله خو یې بېغمه کړه ده پسې شو چې ورپسې شو را لاندې کړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز ورکړه عبدالرحمن څوکم وی اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه ټوپ کړې چې ټوپ یې کړې عبدالرحمن ابن عوف راغی د پاسې پې ځان ور واچو او دا وښودې مسلمانانو ته چا دا حضرت بلال هغه سره خو یې ظلم کړی چې کله دې څنګه مخامخ شو بلال چغه کړې غونډۍ ته وخت لا نجوت ان نجا امیه لا نجوت ان نجا خلک هغه امیه دی ګورې که دې د نن بچ شو زما خیر نشته هغه غریب یې دونه یرولی دونه یې والی نو چې څنګه په ځمکه پرېوته نو عبدالرحمن ابن عوف پې د پاسه سملاست صحابه ورته عبدالرحمن پاسه دې وجنو ویې نه بس پرېږدې دې نبي علیه السلام له بوځم هغې خو ویې که ور ورسېد خو ماف کوي یې ځکه حضور پاک ورحمدله وی پاسه خو خیر هغې دې ته نه پاسېده ځان یې پې د پاسه غورځولی نو دې ډېر غټو نو هغې بس د لاندې نه په دې خېټه کې وله توره ور ومنډله او بېغمه یې کړه زمارونو دې اندازې ته وګورئ او یا کسان کافران خدای پاک په بدر کې مردار کړل او یا نو چې او یا مردار شو نو حضور پاک صحابو ته وی هلته یو لوی کوی و غټ شړ وی دا ټول په دې کوی کې ور وغورځوئ قلیب بدر نو دا کافران ټول دا یو کم او یا د ده نه بغیر هغه خو ټول په کوی کې ور وغورځو او د پاسه پې خاورې ور وویشتې او دې په میدان پاتې و پړسېدلی و نو چې دی راښکه کوي ته نو اندامونه به ترې وتل دومره څښا شوی و نو حضور پاک ته صحابه وی دی بلا سره څوک و وی همدقلته پېشکې د پاسه ور واچوي بس پرېږدی
دا ولې دا د هغه حضرت بلال د ظلم انجام. ټیک د تا خو یو وخت کې ظالمه ظلم وکړه هغې غریب سره، هغه بې کسه بې سوکه سره، او زیاتې دې ورسره وکړه او نخرې دې پرې وکړه، او دې خندل خندل به دې وپورې. لیکن الله هغه بلال نه څه جوړ کړه، تا نه خدای څه جوړ کړل. دنیا کې هم خدای رسوا کړې، ذلیل یې کړې، مردار شوې، او د لاش دې م رسوا شو، او د قبر او بیا د آخرت رسوایي دی الله ته معلومه ده چې الله به د سره هلته کې څه کوي. نو د ظالم انجام ګورې خرابې. الله پاک ظالم له مهلت ورکوي ورکوي ورکوي، خو چې کله یې راونیسي نو بیا د سمي او د خلاصي لار بلني. یو بادشاه په یو علاقه تېرېده، نو هلته ډېر ښکلي سیند و ځنګل و، یخه علاقه وه، د علاقې خوښه شوه. نو نوکرانو ته یې وی دلته مال یو محل جوړ کړې، ځکه ښکلې اوبه هم دي، اعلی آبشار هم دی، او ځنګل هم دی، او سیند هم دی، خشته سپینې اوبه دي، او علاقه هم یخه ده. یو خشته محل دلته جوړ کړه چې د هغې نه ښکلې محل بل نه، او چې د چا ځمکه پکې راځي ونیسئ، او که د چا کور پکې راځي روان کې. دا علاقه مکمل د خلکو نه پاکه کې چې د چا کور هم نه کې، د ما محلي. بس ټول خلک لګیا شو، ګلکاران او هغه زمانه کې چې کم انجینرانو او کم خټ والو، بس هغې ځای خوښ که بادشاه ورته ځای وښو، محل یې شروع یو ډېر شاندار فراخه خشته محل یې وله جوړ که، څو چته، او په ډېر ښه انداز یې وله جوړ که. نو بادشاه ته خپل وزیرانو وایي چې بادشاه سلامت محل تیار شو، هېڅ کار پکې نه دی پاتې. اوس که تاسو راځئ دې محل ته او د دې محل افتتاح کوئ او یا کډه وله راوړئ، نو ستاسو خوښه ده. بادشاه په ډېر دوم دام او شایانشان طریقې سره په خپل قیمتي اس سور شو، او خلک ورسره دي لښکر او وزیران، او محل ته روان شو. چې محل ته څنګه ورنږدې شو، نو یو کور د محل سره خوا کې، او د محل ته مخامخ یو کچک کور. بادشاه دی خلکو ته وی دا څه شی دی؟ وی دا یو بوډی ده، د هغې کور دی، او د دې بوډۍ هېڅوک نشته، نه بچي شته او نه خاوند شته، او نه بیا سرې غریبه ده، دا د هغې کور دی. تاسو ته ما نه وي چې کورونه ټول روان کړئ چې دلته یو کور هم نه وي؟ ټول هم روان کړل، خلک هم دې نه وشړل، خو دا بوډۍ غریبه وه چې د دې دا کور هم روانه و، نو دې ډېر وجړل چې زما خو هېڅوک نشته، او دلته مې دا یو رکوټې کور دی، نو ما سره ظلم مه کوه. نو موږ د دې بوډۍ دا کور پرېښود. بادشاه وی بوډۍ پکې سي، اله به زه د خپل محل ته وردننه کېږم چې د بوډۍ دا کور روان کړي، او دا ځای اوار کړي، او دا خټې لوټې ته یې خو وغورځوي. به د بادشاه اړو ویل بادشاه دومره جابر و چې واپس لاړ، نه وردننه کېږي، ظالم هسې خو ورننه وځه که یا بوډۍ راوغواړه چې په راځی که چې خفه کېږم تاله بل ځای کې ښکلی کور جوړوم، راځی که د بوډۍ کور یې روان که. بوډۍ بادشاه خو لاړ محل ته، هله به درنه کېږم چې دا کور روان که. بس فوراً پوج پولیس راغلل، اډرو، او د بوډۍ کور یې روان هر څه لرګي مرګي او خټې لوټې وله تس نس کړلې، او میدان یې ورکړ. بوډۍ الله ته لاس پورته کړ. ګوره ظلم نه پکار. دا بعضې دوام عجیبوي، بعضې سړی وي خدایه ما وبخې، دا هم د الله نه دعا ده، او بعضې سړی د الله صفتونه شروع کړي، یا خدایه ته خو ډېر مهربانه ذات، ای پروردګاره تا ته خو په غریبانانو ډېر مهربان، او خدایه که ته ما وبخې نو ستا پکې څه کېږي، او زه خو ډېر محتاج. یعنې دونه د الله صفتونه خپې کړي، او خپله عاجزي ور مخکې کړي چې هغه دعا خشته کړي او مزېداره کړي، ښکلې کړي. نو دې بوډۍ هم د خدای نه عجیبه سوال وکړه، څه وایي؟ یا الله زما دا کور چې روانېده، نو خدای که زه نه وم نو ته چاته تللی وې؟ ته خو وې که او الله چې زما دا کور روانېده، نو که زما طاقت نو، نو خدای ستا زور څه شو؟ ستا طاقت څه شو الله؟ دا اوس عجیبه خبره ده، ناشنا سوال. الله که زه نه وم ته خو وې،
او خدای که زما زور او طاقت نو غریب او بے کسب سوکم نو ته خو بے کسب سوک غریب نه وي بے طاقت نه وستا طاقت شو دا سوال الله ته او دا سوال چې موږ دایم په یو واجب انداز وکړو یو نیک سړی عالم لاړه دا بوډه وای ما سره خدا سے ظلم شو سوالو کدی بادشاہ چې خدای تبا کی هغه وته وی ولستا خدای نه دیس تعالی سوال چل نه راځي په خپل وته وجاړه کړ نو بس خدای ته بجاړه شو یا الله که زنوم نو ته خوې چې د تلې وته او الله که زما زور نو ستا طاقت شو چې د تلې چې دی وی او دی وخت کې بادشاہ په اسورو د محل دروازې ته ننوته په یو لوی شان افتتاح کوله چې په هغه اس د پاسه ملک الموت راغی او سیته یې وویسته خبره ختمه شو نه محل ولیدم په سترګو نه وردننه شو او نه خوشحالي محسوس کړو الله خو په دې قادر بادشاہ دی کولی شي که نو ذکر رسول الله مبارک فرمای اتق دعوت المظلوم د مظلوم د خیرونه ځان وسات فانه لیس بینها وبین الله حجاب د خدای او د مظلوم د خیرو په میانس کې پرده نشتا حائل نشتا دا ډېر زر قبلیږي نو ظلم به نه کې انسان خو څه کې زمارونو انسان چې په حیواناتو ظلم وکړي هم په الله خفه کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی ما ته الله جنتونه مخولو ما دوزخونه مولیده وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده او په دوزخ کې په پیشو چکونه لګول اوس الله په دې قادر دی چې دوزخ کې څوک سوځي څوک نه سوځي او زقوم یو بوټی دی اب په دوزخ کې وي اور به پیړو اثر نه کوي دوزخیانو له به ورکوي په دوزخ کې به دا نیکان خلک ګرځي عالمان به ګرځي عالمان او خپل مرګري به د دوزخ نه وباسي عالم پکې دا دی ورننوځي هغه ته غږ هم نه کوي حافظ به پکې ننوځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي شهیدان به پکې دننه ګرځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي دا خدای شان دی چاته اور ابراهیم علیه السلام په اور کې پروت و هغه ته یې غږ هم نه کړ اور خدای په قبضه قدرت کې دی نو خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک فرمای یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو په چکونه لګول نو ما تپوس وکړو چې دا ښځه باندې دا پیشو ولې چکونه لګوي وی دې ښځې دا پیشو ساتلې وه او بیا په پنجره کې یا په یو ځای کې بنده کړه نه ولا خوراک ورکو او نه پرېښودله چې ځان له پخپله څه پیدا کی او ښکارو کی او څه وخوري نو د هغه پیشو د ظلم د وجې نه رب العالمین دا دوزخ ته ولیږله او په دوزخ کې اقه پیشو په الله پاک مسلط کړو چکونه پې لګي نو ګوره چې په پیشو ظلم کې ما د یو مشر نه یو ځل خبره اورېدلې وه یو خان و د هغه زوی چا سره دشمنی وه هغه دشمن د خان د زوی نه ووجلی دا د مردان علاقې طرف ته هغه دشمن د خان د زوی نه ووجلی بل چا مړ کو داوی په دوکړه او دا د انګریزانو زمانه ووی بل چا مړ کړی خو د دشمنو داوی د خان په زوی کړو دی ګیر چې ګیرې که خبره دې ته ورسېدله ګواهۍ پې دونه مضبوطې شوې چې په دې د پانسۍ حکم وکړ د خان په دې زوی او د خان دې زوی به وي چې زه بېګونه ما دا قتل نه دی کړی خو خیر به د دروغې ګوی وه او بس جج فیصله وکړو بیا بل عدالت ولا اپیل منسوخ که بلم ولا اپیل مسترد که او بس اخره کې د پانسۍ کوټې ته ورسېد وی د خان دې زوی به وي چې ما به خدای بری کوي ما ته پته ما به الله بری هلکه سپریم کورټ اخیري چې کم عدالت و هغه دې اپیل منظور نه که او ته ما به خدای بری کوي وی بس ما ته پته چې ما به خدای بری کوي ما یو جرم کړی دی چې هغه ما ته معلوم دی او د هغې دا مړی مې نه دی کړی خو یو جرم مې کړی دی هغه جرم ما ته معلوم دی او الله ته معلوم دی او د هغه جرم سزا پانسي نه ده دغه جرم دغه سزا و چې د ما د جیل کې راکړه دغه جرم دغه سزا و چې په ما د پانسۍ حکم وخته خو هغه جرم کې پانسي نشته انشاءالله ما به خدای بری کوي
نو د انګریزانو په قانون کې دا و چې هغوی به کله جرګې ته کیس ور مخکې کړ جرګه به کېناسته هغوی به په کلي کې پوره معلومات واخیستل هغوی به فیصله کوله د کیس جرګې ته لاړ مشرانو نه ور چې جرګې ته لاړ جرګې چې تحقیق وکړه نو دا سړی بېګناه نو جرګې ووایي چې دا بری کوي دا بالکل بېګناه دی وی سبا دکه بېګاله د پانسي وه او ناګانه اډر راغی چې دا بری کوي وی را خلاص شو بری شو وی چې بری شو نو دنه چا تپوس وکړه چې هلکه ته مطمئن وی او تا دا خبره کوله چې زما به پانسي نه کېږي تا ته څه پته وه وی ګوره تاسو ته خو ما ویلو چې ما یو جرم کړی دا مې خدای په هغې کې راکاږي او هغه جرم د پانسۍ نه دی ما به خدای خلاصوي وی څه جرم وی یاره یو ځای کې مې روټۍ خوړه او پیشو را ټوپ کړې او د کټ په لنګه راته کېناسته او زما نه ډوډۍ وتښتوله پیشو غوښه وکړه روټۍ واغې وتښتوله او د کټ په لنګه کېناسته یې خوړه وی ما سره تماچه وه تماچه مې راواغېسته او هغه پیشو مې وویشته دقه ظلم مې کړی دی خو د پیشو په ظلم کې د خدای رانیولې هغه دونه هغه پیشو ظالمه نه وه هغه د کور بلده پیشو وه چې غوښه یې وتښتوله یا وړه یې وتښتوله نو ما ته په کټ په لنګه کېناسته نو په کار وه چې ما ورته نوره ورچولی وي نو ما تماچه راواغېسته مستي مې پرې وکړه او پیشو مې په هغه ځای وویشته نو دا هغه جرم و نوره ما ته پته وه چې د پیشو دا جرم دونه نه دی چې ما به خدای پانسي کوي او ما خدای ته توبې میستې دي د مارونو چې په څاروو ظلم کې الله پې خفه کېږي رسول الله مبارک له یو ځل په جومات کې تشریف فرما اوښ راغی اوښ نیغ را روان دی او جومات ته راننوت خلکو شړه نبی علیه السلام یې پرېږدی دی اوښ فریاد راوړی دی مې شړی بس هغې حکم اوښ نیغ راغی چې راغی د رسول الله مبارک ته مخامخ کېناست او غړانګې اوده کړه او د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو خپو مبارکو په میانځ کې کېښوده او برلارې شروع کړو د سترګو نه اوښکې روانې دي برړېږي لکه چې جاړي او سترګو نه اوښکې روانې دي بس نبی علیه السلام وفرمایل وی دې اوښ ما ته فریاد وکړو د دې مالک راولې مالک یې راوستو رسول الله مبارک هغه مالک ته ولوی وی دې اوښ ما ته ستا فریاد وکړو څه فریاد یې وکړه د الله رسوله وی ده ما ته ووی چې په ما مالک کار کوي او دمه نه راکوي ستړی په ستړی را باندې کار کوي دویم فریاد یې راته ده وکړو چې په ما کار کوي او خوراک نه راکوي وی بلکل یې درته ټیک وویل وی ګوره ظلم په حیواناتو مه کوئ په دې کار هم کوئ او داسې وخت کې د کار نه بندوئ چې دې ستړي نه دي څه نه څه دمئ او چې کار پې کوئ نو خوراک هم وله ورکوئ ګوره په څاروو هم ظلم منه دی او بلکې ډېره ناشنا راته بله وویم نبی علیه السلام ګوره څاروي خو مکلف نه دي څاروو له خو نه جنت شته نه ولا دوزخ شته عقل پکې نشته شعور دی پکې لیکن حضور پاک فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به الله څاروي م راولي میدان د حساب کتاب نو کم څاروي چې په بل څاروي ظلم کړی دی نو الله به د هغه مظلوم څاروي دپاره د هغه ظالم څاروي نه هم بدل ویل ښکرور څاروي په بېښکرو حمله کړې ده هغه بېښکرو له به خدای پاک ښکرې ورکړي چې دا خپل انتقام او بدل ته وایي څاروو له به هم د یو بل نه بدلې والي نو بیا به الله دا څاروو ته وي کونو ترابن نو دا به خوري شي ختم به شي نو څاروي که په څاروي ظلم کوي هم الله نه برداشت کوي نو چې د الله بنده د الله په بنده ظلم کوي او بیا مسلمان په مسلمان ظلم کوي هغه خدای چېرته برداشت کوي او ورونو دا ګورئ زه تاسو بنیادي خبره وکړم چا چې په مسلمان ظلم کړی دی د هغه اخري حشر ته وګورئ نو خدای پاک هغه په خرابه طریقه مردار کړی دی ظلم به نه کوي په ظلم الله خفه کېږي او د ظالم متعلق پروردگار اعلان کوي لانصرنک ولو بعد حین چې زه به دې مدد کوم څه وخت پس به خو مدد به درسره کوم د عبیدالله ابن زیاد دا د کوفې ګورنر د حضرت حسین رضی الله عنه سره څونه ظلم وکړ
تاسو تاریخ وګورئ پته به راته ولګي 83 د خاندان نبوت ماشومان بچي او ګلان شهیدان کړل لیکن خدای هغه سره څه وکړل په هغه خدای بل یو سړی مسلط که او حمله پې وکړله او سره د خپلو ټولو ملګرو مرداران کړل نو په ترمذي شریف کې یو روایت دی او په مشکات کې مشته یو کس وایي زه په موقع موجود وم چې د دې عبیدالله ابن زیاد د ده او د نورو ملګرو سرونه په د جومات نه بار په یو میدان کې خواره واره پراته سرونه یې پرې کړي او د جومات نه بار په میدان کې خواره واره پراته او خلق راغلی او تماشې ته ولاړو په دې وجه چې د عبیدالله ابن زیاد حضرت حسین رضی الله عنه سره ظلم کړی وی دنیا خلق ولاړو وی دې خلکو به چغې کړه جاءت 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 راله 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 وی ما وی چې دا څوک یادوي نو وی زه ورغلم او په دې خلکو کې ځان مې وردن نه که چې دا دوی څوک یادوي چې راله 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 وی چې مې وکتل نو یو اجدها خامارو یو ماره وه حیه ورته وی په عربۍ مار وی دا مار به راغی په دې لاشونو کې به ګرځېده او د دغه عبیدالله ابن زیاد په دې سپیمو کې به وردن نه شو نور مړی پرېښودل د هغه په سپیمو کې او لږ ساعت به وه دا مار به راووت بیا به لاړ چې لاړ نو بیا به راغی نو بیا به خلک وی هغه دی بیا راغله بیا راله بیا راله هغه ماره وی چې بیا به راله نو په دې مړو کې په دې لاشونو کې به ګرځېده او د دغې عبیدالله ابن زیاد په سپیمو کې به وردن نه شو او څه ساعت به پکې غیبه وه بیا به ترې راووته یعنې خدای مردارم که د حسین رضی الله عنه سره ظلم وکړ او د مردار کېدو نه پس په جن الله خلقو ته وښودل چې په سپیمو کې دا د مار ورنه نوځي نو چې په قبر کې به څه حال او په آخرت کې به څه حال د مارونو ظلم به بلکل نه کړ پلار په زوی رور په رور ګاونډي په ګاونډي خاون په ښځه ښځه په خاون انګور په خواښې خواښې په انګور زیاتې به نه کوي نن سبا چې د چا وس رسي که ګاونډي په ګاونډي ظلم سره کوي چې وسې بر شو خواښې په انګور خواښې ډېر مسایل راځي بیا انګور د دا نه بدماشه جوړه کړي او په خواښې ظلم کوي خواښې غریبه بوډۍ به محتاجه یې ورته که نه دا د دا نه بدماشه جوړه کړي او ظالمه جوړه کړي چې دا خو زما لاس ته ناسته ده ته چې د چا ښځې او د چا د وجې نه مزې کې هغه د چا نه پیدا دی ظالم ظلم ولې کې او زوی ورته لمسی خاون لمسی د خواښې غریبه د بوډۍ ده د خولې نه چې یو پوټې غوندې خبره وځي نو دا ظالمه ورته خاون لمسی او کله داسې ظالمان مې لیدلي چې خپله بوډۍ مور یې والده او خپل بوډا پلار یې والد دا ظلم یوازې دا نه دی چې ټوپک سړی راوالي او بل پې ولي دا ظلم خو بلا مرتبې دي نو دا که انګور خاون لمسی مور ته او د یوې نه ورته سل جوړی او یا خواښې کنځي دا انګورم ظالمه ده دا چې کله بوډی شو دغه چل به ورسره کېږي دې وخت کې خو ته ځوانۍ په جوش کې دې وخت یو خاون په تا مهربان دی نو په ځان نه پوهېږي الله به درنه دا بدل اخلي پرېږدي چېرته بیا یاد وساتئ زما وروڼو چې کم الک په هلکانۍ او په ځوانۍ کې کم ظلمونه کړي دي یا کمې پیغلې چې په خپله ځوانۍ کې څومره ظلمونه کړي دي که دا هلک بوډا شو دا پیغله بوډۍ شوه حقه چل به ده سره په بوډاوالي کې کېږي بعضې خواښې هم په انګور ظلم کوي بعضې موږ ته راځي د جینۍ بچي نه کېږي نو د بچي خو د خدای په لاس کې نو دا خواښې وله پیغورونه وایي تا بچي راونړله او تا داسې او ته نه بچي د دې اختیار کې دی چې راونړله او ته جینکۍ راوړی ولا کان نه راوړی دا دې د چا خوښې چې د مالې جینکۍ پیدا شي دا خواښې ظلمونه کوي او زوی ته وایي چا به بله ښځه دله کو نو په خوشحالۍ وکړه که نه که بچي دې خوښي او نسان وسي دې خوښي نو دویم واده څه منع نه دی ګناه نه ده او په طریقه وکړه که نه پیغورونه ولې کوې دارنګې
خان په خپل نوکر او افسر په خپل لاندې کلاس 4 ظلم او زیاتې دا ګناه ده، دا ناروا دی، دا حرام دی. ظلم به بالکل نه کوئ. د ظالم سره الله مدد نه کوي او د مظلوم ډیر زر رب العالمین مدد کوي، ډیر زر. یو سوداګرو پخوا خو د شړې علاقې به وي او پیاده مزلې به وي او د څاروو، نو دی په لاره یو علاقې ته تلل، تجارت سامان هم ورسره نه خو په قافلو کې خلک تلل، د قافلې سره ځان ملګري کو. نو یو سړی وله راغی کومه علاقه کم خوا ځې؟ وی پلانکې ته. یاره وایي ما ځان سره بوځه کرۍ به درکړم، او دواړه به سره ملګري م یو، لارم ما ته معلومه ده. د پې داسې د عاجز مسکین ګمان وکړه د سوداګر هم وی چې دا خو قریب هم ته وایم او د لارې ملګري به مې هم شي او بس ځو به. اوس هم داسې بعضې خلک کوي، په کرۍ په بانه باندې موټر ته وخیږي او چې شړې ته یې بوځي نو ډرایور هم مړ کړي او موټر هم ته وتښتي. د دې سړي دا نیت و، ورسره سور شو قریبه درکه موضوع به چې روان شو یو 2 لارې وې. نو دا هلک دې سوداګر ته وایي چې په دې لار لاړ شه، او ته وایي دا ما ته نه معلومه، زه خو همیشه په دې لاره ځم. وایي دا بله ما ته معلومه را، دا لنډم ده او په دې ستا د څاروي ګیام شته او سور هم دی، په دې به لاړ. سوداګر وایي چې دا بس ټیک ته روان شو، تلل په هغه لاره باندې تلل، هغه په یو ناګهاني خطرناک ځنګل ختمه شو. لکه دا دې په کومه راوستم، بس هغه سړي ټوپ کړې ده څاروي نه، د اس نه، او چاړه ورسره وه هغه یې راوویسته او دې سوداګر مټ نه ونیو لاندې راوغورځول. پرېږدم دې چېرته؟ سوداګر وایي چې دا خو زه په جنجال اوړېدم، دا خو په ډاکو اوړېدم. هلکه بس داسې کار دی چې څه غواړې ما سره کمې پیسې دی هم واله، او چې کوم د تجارت سامان دی هغه هم واله، او ما ته غږ مه کوه ما پرېږده. نه ویل اول به تا وجنم، دا چې تا پرېږدم خو ته حل وې، لومبې به تا وجنمه او د هغې نه پس به سامان دنه علم. بس سوداګر خو پوه شو چې دا خو زما مرګ راغی. نو ډاکو ته وایي ښه داسې وکړه ما پرېږده چې یو 2 رکاته مونځ وکړم، چې مې وجنې چې اخر کې خو یو 2 رکاته مونځ وکړم که نه. هغه وی زه وکړه وي دا مخامخ کپري نه د خلکو، دا مې ټول وجلی دي، دا ډوکي نه، دا مې او دوی مونځونه کړي دي، ما نه دي مانځه دوی نه دي خلاص کړی. ځکه ته مونځ کوې او ستا یو اخري هغه ارمان دي پوره به چې خو مونځ دې ما نه نه شي بچ کولی. دې غریب مانځه ته ودرېده. انسان وس خو همدغه دی چې بیمار شي یا ګیر شي نو الله ته به چغه وه، بل خو زمونږ څوک نشته، که زمونږ دی خو زمونږ رب دی که الله دی. د غریب چې مونځ شروع که صورت فاتحه ووی او صورت وی ته هیر شو، یو آیات ولا خوله له راغی امن یجیب المضطر اذا دعاه، چې یو سړی محتاج ای او الله ته چغه وی څوک دی بې د الله نه چې بچ به کي، بې د الله نه څوک نشي بچ کول. دا آیت یې د خولې نه ووته او ناګانه ټک ټک ټکار شروع شو، دی اوس مونځ کوي او ټکارو سره ناګانه یو شرق شو چې د راوګرځېده نو یو شهسوار په اس باندې سور و، نیزه ورسره وه او بس نیغ راغی د اس نه راکوشو او دغه ډاکو یې په نیزه باندې ښه مضبوط وو او چې د نیزې نه یې سینګ ویوه ویې غورځو نو اور پې بل شو په دې ډاکو باندې وسوځېد، مړم شو سوځېد. دې سوداګر زر هغه سړي ته ور مخکې شو، خدای د سره خو که ته څوک یې زه خو دې د غمه بچ کړم، ډاکو ظالم خو زه وجلم، د دنیا نور هم وجلی دي، زه خو د غمه بچ کړم. وی زه دې آیت امن یجیب المضطر غلام یم، وی زه په 2م اسمان کې هم چې تا خدای ته چغه ووالې نو الله وی زه اسمان فرشته یم، الله وی څوک به د مدد له لاړ شي، نو ما دله ځان راورسوه. نو ګوره چې ظلم به نه کې، مظلوم د خولې نه چې اوخته غرق به، په همسایه به ظلم نه کې، په نوکر به ظلم نه کې، په زمیدار به ظلم نه کې. زمیدار به په نیک هم ظلم نه کوي چې هر څه ته کور ته وړي، او دا نوکر او همسایه به په هغه مالک هم ظلم نه کوي، دواړه طرف ته به ظلم نه کوي. خواښې به په انګور ظلم نه کوي، د انګور غریبه محتاجه د لاس به خدای ته اوچت کي، ظالمې غرقه به شي. او دا انګور به په خواښې هم ظلم نه کوي، دا خواښې خو بوډۍ د محتاجه له خدای ته به لاس اوچت کي، تباه به شي. ګاونډي په ګاونډي، مالک په خپل
نوکر او مشر په خپل کشر، کشر په خپل مشر ظلمونه به نه کوئ. ظلم انجام طبعی ده. ظالم خدای را نیسي چې را ونیسي نو بیا پرېږدي نه. دې وجه نه ما د رسول الله مبارک دغه حدیث تاسو ته ووی چې ای مسلمانه د مظلوم د خیرونه ځان وساته. د ده د خیرو د خدای په منځ کې هېڅ قسمه پرده نشته او زر قبلېږي. حضرت بلال د پلار نوم رباح و، ځکه یو هم سیز دی چې هغې ته مونږ اذان وایو، اقامت بانک. نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق دی. د پلار نوم یې رباح و، رباح، او د مور نوم یې حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی و. مور یې وینځه وه او دیم غلام و. حبشې نه راغلی او په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او د پیدام په مکه مکرمه کې دی او د رنګ نه تور و خړ. او تاریخ لیکي چې ویښتیم ګلګوچي و او اوږد قد او وجود یې نری لره. او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلام و. هغه له به یې ګډې چیلې سره. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکه نو د مکې نه بار مینا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناستو. حضرت ابوبکر ته دین خو، قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق. نو دې بلال هلته ګډې چیلې سرولې د عبدالله ابن جدعان. نو حضور پاک ول آواز ورکوي یا غلام اے لکه هل فی شاتک لبن، ستا دې ګډه چیلې کې پیش ته چې مونږ له راکې. نو هغه ورته وي چې زما ګډه چیلې خو ټولې اوچې دي، یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلې دي. خو اوسرکما علی نفسی، نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر دی. ځکه هغه وپېژندل د مکې اوسېږي، دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي. او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی، هغې سره تعلق. او ابوبکر هم پېژنده رضی الله عنه. نو وی اوسرکما علی نفسی، زه به تاسو په ځان غوره کم. نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی و پکې معمولي غوندې. نو حضور پاک یې په غولانځ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله. چې ویې لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله وسکله، بیا دوباره ولشله نو کاسه ته بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکله. نو درې باره ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وسکه. نو دی حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو، دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانس کې پیشته. نو په بلال یې مغه پی وسکل. نو حضور پاک ولا دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر، ما له الله نبوت را کړی دی. نو ما نه منې، ما ومنه که نه چې د خدای رسول یې. وی ته د خدای رسول یې، خدای را لېږلی وی یو ستا مقصد څه دی؟ وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو د شریک نه لري بس. او چې ما ته الله کم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي. وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې، ځکه د ما د چیلې نه دونه پی دی وسکل. دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه، پیغمبر له خدای یو طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي. نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای. حضور پاک ورته بلاله ګوره چاته غږ مه کوه د اسلام او دلته راځه، مونږ به روزانه دلته ناست یو. نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښیي نو زه به تا ته لږ لږ هغه ښیم، هغه به ډېره ښه ده. او چاته غږ ځکه مه کوه چې لومبې وخت دی. نو زه زما خو هم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکر هم، او ته خو پردې غلام یې، بیا به ښه ده درله تکلیف درکوي. نو چې د کور ته ګډې چیلې بوتلې نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړی. نو هغه خپل چې کم موله و هغه ورته وی بلاله نن دې دا ګډې چیلې کوم ځای سرولې دي؟ داسې ده لکه چې ښه ګیا دې مونتي.
ځکه نن د ګډه چیلې ټولې سربې راغلي دي او د یوه چې کومه لنګه وه هغې کې نن پیم ډېر دي بیا هم دقه ځای ګډه چیلې سره وه دا د ډېر ښه ځای موندلی دی نو د سار له بیا هلته ګډه چیلې بوتلی نو بیا به هلته سرولی او په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به یې پیس کل او په خپله به یې مسکل څو ورځې پرله پسې به هلته ته او خپل مالکان ته خوشحاله چې دا شکر دی زمونږ د بلال د غلام خو ډېر ښه ځای موندلی دی او څاروي ښه څاربه راولي او چې کومه لنګره د غلام نه ډکم وي نو ورته خوشحاله و لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره خو هغه مینه محبت رو زیاتېږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کېږي نه یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده داسې وکتل څوک نو په یو بوت یې لاړې وتوکلې خو د هغوی خدایان هغوی به ورته سجدې کولې عبادت پکو د پې لاړې توکړې مردارو توف په تاسو باندې چې ستاسو د ملا خلک عبادت کوي تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړوي او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي نو چا ولیده د چې لاړې په بوتانو وتوکلې نو دی خو پوه نه شو خو چې اسی که نو هغه خبره خوره شوه ابو جهل رزیل ته خبره ورسېده خو هغې هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه نو هغه راغې د د مالک له عبدالله ابن جدعان له ورته یې وې دا د کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پرېښي دي وی ما پرېښي دي وی وی دا څه وی اوس به سلو خان د لات او د منات د دې خپلو خدایانو په نوم خیرات کوم ما پریخی دی ویو پریخی دی وی گورا دا خبر مکوا عمر ابن هشام دا ابو جهل نمو دا خبر مکوا زما پزړه کې خدلات او د منات او د عزا ډېر لوی قدر دی اوس بسلو خان راولم او خیرات بیکم ویناغه حبشي غلام دی هغه دی مسلمان کړی دی هغه دی د پیغمبر غیب او تبیدینه وی صحابي به وته وی ادي صحابي کړی دی او د محمد مرګره کړی دی صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې تیم پټ مرګره خو ته غږ نه کې او غلام دستا غلام بستانه بغیر تپلار نکدین سنگ پری دی او زمونږ په خدایانو دی غلام دی حبشي لاړې تو کړی دی وی ښه وی زه به سره نن پوه شم نو بلال بوته وی دا دی ولې کړی دی رښتیا لوایا بس دا غزله کې د الله مینه نه نوته و دا غزله کې د الله محبت نه نوته وی بالکل می کړی دي ولی وی دا خدایان نه دي دا د کاڼي مورته دي دا خو بوتان دي رب زما یو د شریک نه لري هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائناتو خالق او مالک او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د چا په لاس کې دی حق زما رب دی او هو احد هغه یو دی یکتا دی هغه شریک نه لري نه ذات کې شریک شته چې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي بچي خو خدای ورکوي عزت خو الله ورکوي بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کوم صفات دی هغه هم د بل چا نشته د خدای په شان علم او دا د بوتانو متانو د بل چا نشته وی ښه بس راګیرې کو وی و غریب دقه ځای نه په د واله او ټکول شروع شو او داسې واله او ټکول شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به د اوښکو په ځای وینې بیږي امیہ راغې او بویې ته وی مال یې راکه دی به زه سم کم تی نشي سمولی وی ها دستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړو په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې زمارونو تاسو نه دي لیدي ما لیدلي دي چې په دې غرمه 1201 بجه کې سپلی ته هم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړېږي او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې د په دې ګرم وخت کې خپه کېښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې انتهایی ګرم وطن دی او ګرم علاقه ده نو دې غریب به یې بوت او په شګو به یې سملو او په سینه به یې وله تیږې کېښودې او ماشومانو د مشغولا شی ته خود جوړ شو لوبې به یې کولې لکه څنګه چې واړه په ګوډا او په ګوډیګۍ باندې لوبې کوي او ماشومان چې یو شی جوړوي او بیا ماتوي را ماتوي او خندا به پورې کوي دقه رنګې ماشومانو به بوته چا به وله مری کې غریب لپړې واچو راښکه به یې ځان پسې د مکې په کوڅو کې او چا به چوکې راواغې